چا کې چې د برداشت ماده وي نو هغه د جنګ په میدان کې ماته نشي خوړلی. د مشرین او وروره وریځو په خپل منځ کې یو قرارداد پاس کړه چې موږ کله هم څه باران ورو نو سیلې راشي او د موږ په هغه کې مداخلت وکړي او دغسې هغه وریځې د هغه ځای نه وشړي. نو په دغې مخالفت کې هغو د 10 کالو دپاره د باران د نه ورولو یو عزم وکړو او په احتجاج باندې او پارتور باندې کېناستو. نو زمیندارانو خپلې کلبې خپلې یوې امانت کېښوې. د وریځ یو زمیندار خپل یوې و خپل غوی راوښکو و خپل پټي له لاړو هغه پټی اړوي. نو دا وریځې چې کومې په احتجاج کې وی هغو ویلي وښکله نو په دې لارې تېرېدې نو چې وی کتلو نو دا ارام و خپل پټی یې اړوه. نو دله یی چې موږ خو د 10 کالو دپاره باران د نه ورونو عزم کړی ده ته په کومې تمې باندې دا پټی اړوې. نو دا زمیندار ورته یی چې مولا د دې علم ده چې تاسو پارتول یو خو دا ځکه د خپل پټی اړوم چې هسې نه چې د ما نه دغه ټیلنټ ویر نه شي. نو د وریځې د غوندې په تذبذب کې شوې و دغه سوچ یې وکړه چې یاره دا خو رښتیا خبره ده چې لاس کوله خو ډېر ستر عمر ده نو هسې نه چې مونه هم دا باران وارېدل ویر شي. نو غللو بچو دغه واقعه مولا دا سبق راکوي چې محنت د کامیابۍ کنجي ده. محنت تقدیر بدلوي. محنت کوو سوال مه کوو. خوشحال اوسو. ډېره ډېره مهرباني.